کا تعارف کرے اور آج کا یہ جو میلہ ہے اس میلے سے آپ نے کیا حس کیا، کیا دیکھا، کیا کہیں گے آپ پیس کے حوالے سے؟ میرا نام عیشا نوید ہے اور میں سیکنڈ ایئر پی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا جو ہے فن فیئر ہے، ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی ارینجمنٹس کیے اور یہاں کا تعلیم سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے۔ ہم بچوں کو جو ہے بہت فرینڈلی ماحول دیا جاتا ہے اور ہماری ٹیچرز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز کا پروگرام ارینج کرتے ہیں اور تعلیمی سلسلے میں بھی یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میڈم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیس کی جو میڈم ہے، ہماری جو میڈم ہے میم شیرین، وہ بہت ایک زبردست عورت ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ٹیچر ہے۔ ان کی طرح آج تک میں نے کسی پرنسپل جو ہے نا مس امبری، مس امبرین جو ہے وہ اسکول سائڈ کی ہے، کالج سائڈ کی میم شیرین ہے۔ یہ بتائے کہ ابھی آپ کا یہ ویڈیو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پہ خواتین کی تعلیم کتنا اہمیت کے حامل ہے، کتنا ضروری ہے، اور پھر وہ لوگ بیٹھ کے نہیں لڑکی تو میڈیا پہ آ گئی، ہم میڈیا ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مطلب لڑکیوں کے لیے پڑھنا اور باہر نکلنا بہت مشکل ہے نا، کیونکہ یہ چارسدہ ہے، ادھر لوگ بہت دور دور سے بھی آتے ہیں، گاؤں علاقوں سے بھی آتے ہیں، تو وہاں پہ لڑکی کی تعلیم جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میڈیا پہ آنا، بات کرنا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو امپروو کرنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکوں کی برابر کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ملک کی ترقی کاموں میں شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے۔ چینجز کس طرح آئے گی؟ چارسدہ کی لڑکیوں میں آیا ٹیلنٹ ہے، اگر اس کا یہ ٹیلنٹ ہم آگے دکھائیں گے؟ ہاں، چارسدہ کی لڑکیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ چینجز اس میں آئیں گی کہ ہمیں مطلب اپنے جو والدین ہیں اور لوگوں کے جو بیکورڈ علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی تھوڑی سی مائنڈ کو چینج کرنا چاہیے، اور بہت وہاں یہاں کی لڑکیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ جو لوگ تعلیم کے خلاف ہے اور خاص کر خواتین کی تعلیم، تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ تو یہ لوگ تو ظلم کرتے ہیں لڑکیوں پہ، جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے نا کہ لڑکیوں کو نہ پڑھایا جائے، بس لڑکیاں صرف گھر کے لیے بچے پیدا کریں گی، گھر کے کام کریں گی، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ لڑکیوں بھی پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، گھر کو چلانا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، تو تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کی مدد کرے، ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ شکریہ، ویل ڈن۔ اس کا اسکول والے سر تصویر اسکول سنگ دی بدرنگ دی خالد اسکول ستاسو دی کم کلاس کی؟ نسری کلاس کی خوشحال دی اسکول کی؟ خوختی دی؟ ستادا اسکول خوختی؟ دا کم اسکول دی؟ سینئر دا دی اسکول نم سا دی؟ پیس حالا دی لخو نم نورت دا والی؟ پیس پیس خاطر کم کلاس کی؟ تھرڈ کی۔ دی اسکول دی والی خوختی؟ دیکھ مطلب سبق ہے، تعلیم پکې هشته خی او واره په سبقونو ډیر هشته پیږي ځکه چې ما غټه شي او تعلیم مخکې کې نو سبب وي زه به اسسټنټ کمشنر جوړېږم، اسسټنټ کمشنر دا ولې؟ ځکه چې زما هغه ډیر خوښ دی، زه چې وروم نو ما به وي زه به اسسټنټ کمشنر جوړېږم ها، او بیا به د ملک قوم خدمت کې اوج ګرانو کتونکو دا مهال د شمس صاحب سره موجود یو، کوم چې د پیس کالج سکول چې کوم دی پرنسپل دی، نن یو ډېره لویه میله دغه جوړه شوې ده او سټوډنټانو پکې ډېره زبردسته برخه اخیستې ده، موږ هم پکې ښه وګرځېدو او ښه زبردست انجوایمنټ وکړو، ډېر زبردست خوراکونه او د ماشومانو لپاره جولې او ورسره چې کوم دی نو سیکل، نو د دې دستوري را جوړول مقصد سو. شمس صاحب څه وایي په دې موقع؟ ډېره مهرباني الف خان صاحب ستاسو د راتګ او زمونږ عزت افزایي. اصل کې تعلیم بنیادی مقصد دی د پیس سسټم، خو تعلیم او صرف تعلیم نه کېږي، ماشومانو له به خامخا فرش اکسیجن ورکول غواړي، څه د هغې د روټین لږ بدلول غواړي چې هغې د سبق دپاره تازه شي، نو د هغې دپاره پیس سسټم چې دی دا وقتاً فوقتاً مختلف قسمه پروګرامونه کوي، په هغې کې زموږ ویلکم پارټي، زموږ په هغې کې فیرویل پارټي ماشومانو لپاره، هغې کې زموږ سپورټس فیسټیول وي، هغې کې زموږ د کو کریکولر اکټیویټیز مقابلې. د دې ټولو مقصد دا دی چې دا ماشومان د سبق دپاره یو ځل بیا تازه شي. نو هغه سلسله کې کله چې زموږ نوی سیشن د سکول شروع کېږي نو هغې کې موږ یو پروګرام کوو، هغې ته موږ فن فیر وایو. نو دا نن میله چې کومه لګېدلې تاسو چې وینئ ماشومان څونه خوشحاله دي، ټیچران هم خوشحاله دي، عام پبلک موږ ټول انوایټ کړي دی، او صرف فیمیل پروګرام دی دا چې صرف زنانه او د هغې ماشومان راشي، چونکې زموږ ماحول داسې دی چې زنانه او غریبانانو ته
د ریفریشمنټ ډېر کمه موقع ملاویږي. نو پیس دا بعضې فیسټیول صرف د زنانو لپاره کوي، په هغې کې دا فن فیر هم شامل دی چې نن تاسو وینئ هر طرف ته ګهما ګهمي دا ماشومان خوشحاله دي، میندې هم خوشحاله دي، او موږ هم چې ګورو زموږ کالج ته زموږ سکول ته دونه عزت ملاویږي نو موږ هم خوشحاله یو. بنیادي مقصد هم دغه دی چې ماشومانو ته لویو ته لږه شان د تازه ساه اخیستو موقع میلاو شي چې دوی د سبق ته د خوش کار لپاره یو ځل بیا تازه شي. او زموږ هغه بنیادي مقصد چې بند یې بناو چې هغه بند یې موږ ته هله جوړېدی شي چې کله دوی تازه دم کېږي بیا او بیا سبق ته راځي نو هله به دوی کامیابېږي. شمس صاحب اوس په راتلونکي داخلي سیشن چې کوم دی نو هغې طریقه کار به څه وي خو لږ هم دې خلکو ته زموږ سکول داخلي دا روزي دی چې په 27 باندې زموږ انشاءالله چې انټري ټیسټ دی ماشومان به راځي ټیسټ به ورکوي د هغه ټیسټ په بنیاد باندې به هغې ته ایډمیشن میلاویږي او صرف ایډمیشن به نه میلاویږي موږ ورته پیسې په دې میدان کې خورې کړې دي راټولې کېدې ځانه چې ته څومره راټولوې ته موږ سره ټیسټ کې شامل شه که تا چېرې موږ ته په ټیسټ کې فرسټ پوزیشنونو کې ته رالې نو تا ته موږ مکمل طور فری سبق ته ښایو 100% سکالرشپ که ورپسې هغه دویم کټګري کې رالې موږ ته 50% سکالرشپ درکو که درېیمه کې رالې موږ ته 30% سکالرشپ درکو فیس نه اړو الونه ته ځان راغونډې که که نه پیسې ته موږ خورې کړې دي قابلیت وښایه پیسې ځان نه وګټه دلته داسې ماشومان دي چې زموږ فیس ته د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر 1.5 لاک روپۍ د کال فیس وي هغې موږ له صرف 30,000 روپۍ د امتحان هغه خرچه راکوي نور ته موږ یو پیسه نه الو وجه سره میټریک کې رزلټ خولي نمبر یې اخیستي موږ ورته راشه 1135 نمبر یې واله موږ نه یو پیسه هم نه الو مفت سبق وایه. صحیح ګرانو کتونکو ډېرې خبرې کېږي او په بله موقع باندې بیا د شمس صاحب سره خبرې اترې کوم خو ما د چیرمین صاحب هغه ویژن چې راتلونکي وخت کې دلته کې د سکل ورکول چې کم دی د هغې دپاره سوچ دی بل د دې واحد دا پیس ته چې دې وخت کې په 8 ضلعو کې 19 برانچونه دي که نه او د بهر ملکونو ته چې کم دی دا ماشومان دا څنګه ځي چې برطانیې ته ځي او نورو ملکونو ته دا چې انټرنیشنل بعضې ادارې دي هغې په ټوله دنیا کې هغې ټیسټونه منعقد کوي هغه ټیسټونو کې زموږ ماشومان کینی هغې کې د سکول ماشومان شاملېدی شي د کالج پکې شاملېدی شي زموږ ماشومانو هغې کې ګولډ میډلز برونز میډل سلور میډلز اخیستي دي نو دا بیا سټپ بای سټپ وي لکه په خپل کالج کې یو مقابله وشي بله به اسلام آباد کې کېږي بیا به بله په امریکا کې کېږي نو هغې بنیاد باندې دغسې په انګلینډ کې به کېږي هغې بنیاد باندې هغې بیا سکالرشپ ورکوي اوس زموږ یو ماشوم ته په آکسفورډ کې لکه د دنیا د ټاپ یونیورسټي ده هغې کې ایډمیشن میلاو شو مکمل طور فری یو پیسه به ته نه نالي په سکالرشپ باندې ورته ایډمیشن میلاو شو دغسې بله اداره ده انټرنیشنلي هغې ټیسټونه کنډکټ کوي زموږ دونه ډېر ماشومان په هغې کې کامیاب شو چې هغې دلته موږ سره اګریمنټ وکړو چې تاسو به زموږ دلته ریپرزنټیټیو شئ نو زموږ هریپور کیمپس چې دی هغه د هغې ریپرزنټیټیو دی په ټول پاکستان کې به د هغې دپاره ټیسټونه اوس موږ کنډکټ کړو د هغې ادارې سپورټس هم چې کوم دی نو دغسې سپورټس تاسو ته معلومه چې هر کال زموږ سپورټس فیسټیول کېږي جنکۍ چونکې بار شپه نشي کولی د هغې دپاره د یوې ورځې د هلکانو دپاره 3 ورځې سپورټس فیسټیول دی او په هغې کې 400 ته دا فخر حاصل دی چې مونږ 400 د پیس ما تاسو چې 8 ضلعو کې دی او 400 د بیډمنټن چیمپئن 400 ده په هلکانو کې د والیبال چیمپئن 400 ده او په جنکو کې په 9 چیمپئنشپو کې 9 چیمپئنشپ د پیس مونږ سره دی. صحیح ګرانو کتونکو شمس صاحب سره بیا خبرې کوم ډېرې داسې خبرې کېږي خو راتلونکي د داخلي دا سیشن شروع کېږي دغه پیسې هم درته خورې کړي دي اوس د قابل پته لګي بل ما چیرمین صاحب سره خبرې کولې کوم چې د دې مشر دی هغه وی چې په نقل یا په شپارس یا په درغلې باندې پوزیشن دا د پیس کالج دا د سره د شروع نه واله تر نن وخته پورې نو همدغه وجه ده چې پوزیشن اخلي ډېرې داسې خبرو چې په هغې باندې به زه تفصیلي خبرې ترې کوم خو دغه داخلو ته ځان تیار وساتئ دغه انټري ټسټ پیدا ترلاسه کړئ.